دغه ټول خاندان د ټول ټبر شکریا ادا کوم او د دې مالی چې هغوی موږ له د ورورولۍ لاس راکړو او موږ په دې قافله کې پاکستان مسلم لیگ کې د شمولیت اعلان یې وکړو. زه د اړه د خلاصه د هغوی شکریا ادا کوم او انشاءالله د ټول محفل ته او د دې ټول مالی شکریا م ادا کوم چې داسې په ګڼ تعداد باندې هغوی راغلي دي. زمونږ دا پروګرام یې ښایسته کړی دی. وروڼو الیکشن ټایم دی، تاسو ته پته ده چې دې ټایم کې هر پارټۍ والا هر ډلې والا هر یو امیدوار به راځي، خپل مدعا به بیانوي. وروڼو زما درته یو اپیل دی چې ووټ قومي امانت دی. نن زمون قوم زمون ملک دې حد ته رسېدلی دی چې دا د هر چا ذمواري ده چې ته خپل امانت چاته حواله کړې نو ته هغوی ته وګوره. دې کې ډېر سپین ږیري ډېر زاړه مشران ناست دي او خصوصا زه د نوجوانانو ته دا اپیل کوم چې پخوا د مشرانو رشتې به کولې، دوستۍ به کولې، خو لومړی به یې تپوس کو د هغوی د سجر نسب د مخکې وروستو هر څه نو ځکه به هغه رشتې ډېر پایداره وي، ډېر پرمن به وي. نن موږ د قوم قسمت راتلونکي 5 کالو لپاره یو نماینده ته حواله کوو نو دا د هر چا ذمواري ده چې هغه خپل ذمواري وپېژني او د ښه او د بد موازنه وکړي چې د دې امانت څوک دغه دی مطلب ایل دی. ځکه چې د 5 کالو دپاره ته د قوم قسمت هغه ته حواله کړې، د راتلون د نسلونو قسمت مونږ هغه ته حواله کوو نو بیا سباله چې یو ناړي ډریور وي یو ناړي دغه وي ته د قوم قسمت هغه ته حواله کړې نو هغه چې ایل وي نو نن لکه زمونږ قوم کم ځای ته ورسېدو د چا نه پټه نه ده. زه د خپل د پارټۍ د قایدینو شکریا ادا کوم د هغوی ایماندارۍ باندې، د هغوی په خدمت باندې زه سلام پیش کوم چې هر څومره ظلم زیاتۍ د قوم دپاره برداشت شو. وروڼو دا ووټ دا الیکشن تاسو وګورئ څه پټېږي نه. زه 15 کاله د علاقې MP پاتې شوم. شکر الحمدلله دا عزت مالا د توپۍ مالا د عثمان د حلقې راکړو. خو شکر الحمدلله په دې 15 کالو کې زه همیشه الله ته سوال کوم وروڼو نن دا ووټ دا الیکشن ګوره ډېر بدۍ او خرابۍ ته تللی دی او د دې ذموار مونږ څوک دي؟ مونږ یو، مونږ قوم یو. زه برمله دا خبره کوم حالانکې دا وخت کې ووټ نه کمزوری شی نشته دی خو بغیر د دې نه د قوم حق به څنګه اخلي؟ شکر الحمدلله ممبر خو به ته ولېږي، تاسو مخکې هم لیکلي دي هلته کې هغوی بیا څه کوي؟ چا نه پټ نه دي، زه هم چا نه پټ نه یم. شکر الحمدلله
زمان پیټو ډېر په مشکلاتو وخت کې کوی او زه همیشه الله ته سوال کوم اوس هم مازدیګری دی د سپینګرو ته د بچو ته ټولو ته دا سوال کوم میندو خویندو ته په کورونو کې دا سوال کوم چې ما دپاره به یو دعا به کوئ چې الله دې ماله په دې صورت کې ګټه راکړي چې زما د لاس نه د قوم ته خیر رسي الله دې نه کړي چې زما د لاس نه د قوم ته نقصان رسي ضرر رسي وروره ماله داسې ګټه نه به پکار دا د خلکو حق دپاره د خلکو خدمت دپاره دې میدان کې ولاړ یم وروڼو زه د چا پسې نور څه نه وم خو موږ ټول په دې حمام کې وایي څنګه ګلغونډ یو څوک چا نه پټ نه دي او زه الله ته د اول وخت دغه سوال کوم خدای پاکه چې زما د لاسه قوم ته خیر رسي نو الله ما کامیاب کړي الله دې نه کړي چې زما د لاسه ضرر رسي ما دې الله او تاسو ته هم دا زما دپاره به دغه سوال کوي او تاسو نه دا یقین ساتم چې تاسو همیشه مونږ لپاره د بابا وختونه واخله که ترونه مې وو که بابا مې وو که زما خپل ټایم وو شکر الحمدلله چې چیرمین صاحب وو کله د کمیټۍ کله هغه د ضلعې ممبر وو زه د تحصیل ممبر وم شکر الحمدلله تحصیل صوبۍ 39 یونین کونسل وو دې کورنۍ همیشه د عثمان لا د ټوپۍ له عزت راوړی دی څوک ته پته نشي چتولی شکر الحمدلله زمون قیمت چا کې دوره ضرورت نشته چې زمون قیمت ولګوي مونږ د ستاسو د غیرت ستاسو پښتو سودا چټه نه کړې ستاسو حق لپاره مونږ د دوره جس وو د بل په سټ باندې خپل کې په زور باندې بل ستاسو حق اغوسته دی اغوسته دی کې نه اغوسته او ان شاء الله زه الله ته دا سوال کوم چې ورونو ستاسو د امانت په دنیا کې او په آخر کې به هم ذمہوار یم یو پیسې او صرف ووټ ته نه غواړم زه هم تنجل پاسئ او یو داسې تاریخي لکچر وکړئ چې په دې سالم صوبه کې په سالم پاکستان کې دا یو یادګار وي زه ستاسو قوم دپاره ستاسو امانت دپاره د بل ګیروان ته لاس اچولی شم او دا مې خپل د 5 کالو په امتیتوب کې ثابت کړي دي شکر الحمدلله چې زما د بابا نه واخله تر ترونو پورې په مونږ پورې څوک ګوته نشي چتولی دا خبره د زمونږ د کورنۍ نه ده دا خبره ده د ټوپۍ د عزت ده د عثمان او د ګدون د عزت خبره ده شکر الحمدلله دا عزت د زما د کور نه دی دا د ټوپۍ د عثمان او د سالم ضلع صوبۍ د عزت خبره ده او دویم سوال لکه دا کوم ورونو چې صرف ما دپاره نه مونږ ټول د ضلعې خلک یو ځای بل ځای دوستۍ دي رشتې دي ما سره په پاسئ سالمه ضلع صوبۍ کې کوم ځای ستاسو دوستۍ وي کوم ځای ستاسو رشتې وي زما د پاکستان مسلم لیگ کینډیډیټ په دې سالم ضلع کې به انشاءالله ولاړ وي زما د دا درخواست دی چې تاسو هغه دوستۍ هغه رشتې ما دپاره استعمالوئ ځکه چې ما باندې صرف د خپل ځان ذمہواري نه ده د خپل لالګۍ ذمہواري نه ده ما له پارټۍ قایدینو د ضلعې ذمہواري راکړې ده د ضلعي صدارت دی او هغه صدارت او هغه عزت چې کوم دی هغه د شیراز نه دی هغه د ټوپۍ دی او هغه د عثمان او د ګدون دی نو هغه ګټه هم ګوره ستاسو ګټه ده زه تاسو ته دا اپیل کوم
چې تاسو ما سره راپاسئ او انشاءالله زه په خپل بیان کې لکه دا نه وایم چې ما دا کړي دي سب چا نه پټ نه دي یا زما مشرانو څه کړي دي شکر الحمدلله مشرانو ته هم پته ده او خاص کر نوجوانانو ته نه پته نو هغوی د خپل مشرانو نه تپوس وکړي زما ته تک اپیل دی چې وروڼو یو موټی کېږو به څنګه زما یو ورور راغلی هغوی بل ځای کې پروګرام هلته تللی دی او زمونږ ډېر ښکلی مېلمه دی او ښکلی دوست دی د ګندب لکه نو هغه بل پروګرام کې مټونو کې زمونږ پروګرام و او هغه شمولیتي پروګرام کې هغه زما د ټوپۍ وروڼو له چیلنج ورکړی دی وایي چې وروڼو وایي مقابله وایي د کتونو او د عثمان به وي نو دا خبره موږ دپاره تاسو برابر ده ډېر لوی د اهمیت خبره ده او دا زه برمله منم چې د 13 او د 18 الیکشن کې هغه تفصیل دا بابر بچی ناسته دی ته کې زموږ کشر واره هغوی پروګرام کې هغه کھلم کھلی ووی وایي تاسو عثمان شیراز بهللی و نو وایي موږ کتون ګټلی و دا ما دپاره ډېر لوی د افسوس خبره ده زه تاسو ته دا اپیل کوم چې دا پښتو دا غیرت په ما باندې به کوئ ډېر مهرباني